زما د اسلام قابل قدر او محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته او عظیم‌الشان او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ چې کله موږ ته څه حاجت راشي، کله موږ ته څه مشکل راشي، نو خامخا زموږ خلکه صلات حاجت لمونځ کوي. خو یوه غلطي کوي چې د صلات حاجت نه بعد دا وظیفه نه کوي. دا وظیفه تاسو کله شروع کړه محترمو د صلات حاجت نه پس انشاءالله العزیز الله پاک به مالامال کی. انشاءالله العزیز الله پاک به ستا هر قسم حاجت پوره کی. الله پاک به ستا هر قسم مشکل نه ختم کی. څونه علماء کرام دي محترم په دې باندې تجربه کړي یار. تمام علماء کرام وایي چې موږ ته کله حاجت را پیښ شي، موږ ته کله مشکل را پیښ شي، د مشکل او د حاجت په دې غاړه کې دا وظیفه وکړو او ورسره دغه 2 رکعاته صلات حاجت نفل وکړو. الله پاک نه وغواړو، الله پاک راکړه. محترمو غوښتل صرف الله پاک ته، تندی وږدې صرف الله پاک ته، لاس به اوچتی صرف الله پاک ته. د مخلوق نه مطمع بالکل نه کوئ، ځکه چې مخلوق هیڅ هم نشي کولی. د مخلوق نه الله پاک رزق ورکوي، نو الله پاک نه ولې نه غواړو. نو کوشش وکړو چې وظیفه په خپله مو وکړو، ملګرو سره هم شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمه زموږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته عظیم‌الشانه وظیفه ده، د حاجتونو پوره کېدو وظیفه ده محترمه، د مشکلاتو د حل وظیفه ده. څومره چې محترمو د امت علما دي مسلې او ترازی را پېښېږي ورته همدا وظیفه کوي، همدا صلات حاجت لمونځ کوي. الله پاک له محترم هر څه ورکوي. که مشکل کې نښتي مشکلات الله ختموي، که حاجتونه وي الله پاک له تمام حاجات محترم دا پوره کړي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله د چا مشکل را پیښ شو یا د چا حاجت را پیښ شو، نو هغه له پکار چې دا وظیفه وکړي ښه په اخلاص باندې. ترتیب او طریقه کار داسې دی چې چارندام به وکړي، د هغې نه بعد به 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړي. خو په دې کې به داسې وکړي که نه چې سورة الفاتحه وویله، د هغې نه بعد به 11 پېرې سورة الکافرون وایي، قل یا ایها الکافرون په 1 رکعت کې، او دغه رنګې په 2م رکعت کې به سورة الفاتحه وایي، او د هغې نه بعد به سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا به 11 پېرې وایي. نو چې دا 11 پېرې وویلې نو 2 رکعته برابر شي، سلام به وګرځئ، په خپل ځای باندې به کښېني او دغه رنګې 11 پېرې به درود شریف وایي، او بیا به دا کلمات وایي هو الاول والآخر والظاهر، هو الاول والآخر والظاهر والباطن. دا کلمات د محترمو دا به وایي 33 پېرې به وایي، 13 او 3 پېرې 33 پېرې به دا کلمات وایي. بیا به د هغې نه بعد درود شریف وایي، او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي چې څومره د انسان حاجات وي تمام د الله پاک نه وغواړي، څونه مشکلات یې د الله پاک نه وغواړي. انشاءالله العزیز الله پاک به له حاجت پوره کړي، مشکلات به له ختم کړي. محترمو کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.